واده کول غواړي نو بس واده وکوم خو چې داسې چې زما خرچه کې خیال هم ساتي او یتیمانان وروڼه خویندې مې د کور زما مور ده ما ته دوایي او دلته مجبوري ده دوایان هر څه ولې زه په خپل سر کوم چې به زه تنخواه واخلم نو بس زه لاړه شم زه هره میاشت هغه داسې هغه ډاکټر وایي کله 6,000 راکړه کله 15,000 راکړه کله 8,000. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق دغه بې وسه خلکو سره تعاون او مرسته کوي او چې کله زمونږ د تعاون زمونږ وس نه کېږي نو بیا تاسو ته وړاندې کوو. دغه یوه تورسرې یوه زنانه د پېښور نه راغلې ده او د خپل کور سهاره ده، یتیمه ده او دلته کې چې ورسره کله ما خبرې اترې وکړې نو غربت را په مخه کړې مو استاده ځای راته چا وښودو او دې ځای ته رالم. نو ګرانو کتونکو یو خو اکثره چې موږ داسې خلک په ویډیو باندې راشي نو بیا ورته خلک بې ځایه کارونه کوي او تنګی یې دا امداد له راغلی ده. نو خپلې خبرې به د سره دوی کوي. د پېښور یې تاسو؟ جی زه د پېښور. څو وروڼه خویندې؟ زما 4 وروڼه دي او 4 خویندې دي. ښه او پلار دی؟ پلار مې وفات شوي دي، ماشومان وروڼه خویندې راته پاتې شوي واړه واړه. او جی نو وروڼه دې کار نه کوي؟ روریان مې یو مشر چې دی نو بس هغه ګډوډ دی او نور وروڼه مې واړه دي، سبقونه وایي او چې دی نو 2 کسان دي نه پکې بس وړو به مې یو ځای کړل او ودونه مې ولا وکړل او نور سبق وایي. اوس ته مور سره بس اوسېږي؟ زه مور سره یم او بس نور وروڼه خویندې مې چې دي تعلیم دې څومره؟ مې واده شوي او وادونه مې ولا بس وکړل او په خپله لګېم په پېښور کې جاب کوم په پرایویټ هسپتال کې، په پرایویټ هاسپټل کې بس داسې یو بل هاسپټل کې بس جاب کوم چې کوم زه وایم چې دومره څوک سیلري تنخوا ډېره راکړي زما پرې کار وشي خو نه کېږي پرې د ګیس او د بجلۍ نه لرم چې زه مجبورۍ راوستم چې ما 18,000 روپۍ بل داخل کړم ما سره پاتې نه شوم او ما په مجبورۍ بس زه راوستم. تا ځای راته چا وښوده چې هغه له زما کیمرو والا خو ډېر زیات وو؟ په هغې مې څه دغه نشته دی که نه یقینا مې اعتبار چا راته وسوي چې هغې له مزه او ده له لاړه چې دغه نمبر چا راکړی و جي. نو تعلیم ستا څومره دی؟ تعلیم زما اف 14 کې مې پرېښې زما پیپر کمپاټ راغلی نو ما هغه هم کلیر نه کړو او بس اف مې کلیر کړی و د دې دغه مې راواغېستو بس یو ځای بل ځای جاب کوم. نو ځوانه جانې خپل ژوند بې تر اوسه ولې زما اوس پوس بسر ذمهوارۍ دي او ذمهوارۍ لا شته مور مې بیماره ده راته کټ کې راته پرته ده شوګر یې دی بلډ پریشر یې های دی او مخکې دایي پوسټ باندې وه اوس بیماره شوه نو بس ریټایرمنټ یې واغېسته بس کټ کې پرته ده او څه اوس داسې همداسې نه کېږي هر څه زما په سر دي. واده کول غواړي؟ نو بس واده به کوم خو چې داسې چې زما خرچه کې خیال هم ساتي او یتیمانان وروڼه خویندې مې د کور زما مور ده ما ته دوایي او دلته مجبوري ده دوایان هر څه ولې زه په خپل سر کوم چې به زه تنخواه واخلم نو بس زه لاړه شم زه هره میاشت هغه داسې هغه ډاکټر وایي کله 6,000 راکړه کله 15,000 راکړه کله 8,000 راکړه صرف د ټیسټونو ولا ما 15,000 روپۍ ورکړلې. اکثره داسې مسافر دي چې هغه د واده طلب کوي نو هغوی زه ځان سره بهر ملته وځم تیار یې؟ زموږ څو خیال ساتي او زموږ څو خرچه یا زما د مور یا زموږ خرچه څه په سوچتۍ بالکل ورسره ولې نه خو چې زموږ خرچه څه کوچدی تیار ولې نه تیار یو خامخا واده ته تیار یو خو چې داسې نه چې لکه دوکماري او دوکې کوي او هغې سره زموږ سره دغه مغه نه سره. ګرانو کتونکو څنګه چې ما ذکر کړی چې چا سره موبایل نمبر یې زه ډېر خوشحالېږم خو دا مجبوری دی کیمرې ته یو خانداني زنانه دا ځان سره خپل ټول ډاکومنټ چې کوم دی نه دا روړي دی ګور ها دا ځان سره ډاکومنټس روړي دي چې چېرته راته جاب هم میلو شي زه جاب هم کوم زه چاته لاس نه نیسم خو مجبوری نه چې کوم دی نو بیا دې کیمرې ته کېناستله نو بې ځایه ورته کالونه مه کوئ په دغه نمبر باندې ایزي پیس هم ده د ستاسو 10 روپۍ چې کوم دی د دې ژوند بدلولی شي. څومره پورې چې دې د واده خبره وکړله د دې انتخاب دی چې چا سره واده کوي خو دې ته تیاره ده چې بهر ځم په تعلیم یافته یو که چېرته تعلیم هم کړی دی که نه ښه په ډیپلومي هم دي را سره خو بس که مسله ده چې بس غریبانان یو عجزه یم او بس مجبوري وي دا مور راته بیماره بس څوک مې خارچه دغه کوي مني مور مې لازمه او دا واړه وروڼه خویند سبقونه وایي نو بس ما همت وکړو ما ماشومان لوی کړل او خپلې مور سره مې محنت وکړو په دې کې څه غلطي نه راته دي ووایي او نور ما خپل محنت وکړو خدای مې ولیدمه الله مو لیدمه چې دې نو بس زده کړه. ګرانو کتونکو په دې دومره وخت کې خو دې دا جاب وکړو په مختلف پرایوټ هسپتالونو کې ریچوي کړې ده
نو په هغې کې د خپلو خویندو چې کوم دی نو هغه واده کړې د هغې وسیله جوړه شوله وروڼو له یې ودونه وکړل د هغه هم چې کوم دی نو د خور چې کوم دی نو هر څه کړل مور بیماره ده په هغې باندې دا کوي او یو مشر ورور یې پوډري دی انشاءالله د هغې به علاج دې باندې زموږ کوم نمبر وي خو زموږ په لاس باندې ورکول غواړئ نو داسې به ورته شمېر ورکوي به ډېره مننه خوشحاله اوسه دا سره شیر کړئ مننه بې ځایه تنګ